کور کې ناست میندو خویندو عمران خان سره کمټمنټ ګورو موږ ته داسې لګي چې عوام آج نه پهلا فیصله وکړه عوام آج نه پهلا خپل وزیر اعظم عمران خان منتخب کو ما مشرانو ما ځوانانو دا خبره به تاسو خپل ذهن کې کېدئ چې دا الیکشن د سیاست او د ووټ نه ده دې پېرې دا کوم الیکشن ده دا نه 2013 الیکشن ده نه 2018 الیکشن ده دا الیکشن 2024 الیکشن ده اور دا الیکشن د ووټ اور سیاست نه ده دا الیکشن زما ایم پی ای جوړېدلو نه ده دا الیکشن د شهریار ایم این اے منسټر جوړېدلو نه ده دا الیکشن د تحریک انصاف اقتدار ته راتللو الیکشن نه ده دا الیکشن د نظام بدلولو ده دا الیکشن جهاد د دې پرې دا الیکشن د حق سره ودرېدلو ده دا الیکشن طاقتور سره مخامخ ودرېدلو ده دا الیکشن ظالم سره سترګو کې سترګې اچولو ده دا الیکشن مظلوم باندې لاس کېښودلو ده دا الیکشن د عمران خان ده دا الیکشن د ګوبي اور بوتل ده دا الیکشن د نظریې ده دا الیکشن د نظام خلاف فیډم ده دا الیکشن د ما مشر ما ځوان ما خور ما مور هغې مستقبل ده دا الیکشن د بوسیده نظام خلاف ریفرنډم ده اور ما خلکو او ټول پاکستان عمران خان سره ولاړ ده انشاءالله سبا نه بل سبا ماښام به دو خلکو ته پته ولګي چې عمران خان کومې بلانما ده تو خلکو دا ویلو چې تحریک انصاف ختم شو تحریک انصاف تاسو لږ غلي شئ تحریک انصاف ورکر ختم شو تحریک انصاف امیدواران به الیکشن کې نه وي تحریک انصاف جذبه او جنون د الیکشن کې به نه وي هغو ته دا پیغام د دې سټیج نه چې راشه وګوره تحریک انصاف میدان کې ولاړ ده راشه نړۍ مقابله یې وکړه بیا موږ ټول سیاسي خلک یو موږ ټول عمر الیکشن یې کړي موږ ټول عمر ریاست سره ولاړ یو موږ ټول عمر فوج خپل فوج ګڼلی موږ ټول عمر خپله فوج سره ولاړ یو ما لیډر نن دا خبره کوي چې ما زندګي نه زیاده اهمیت د افواج پاکستان نه نن خلک دا خبره کوي چې موږ ریاست خلاف یو موږ ریاست خلاف نه یو ریاست ما ده زه د ریاست نه یم ما مشر ما ځوان ما مور ما خور د ریاست شهري ده لیکن زه ریاست ته یم چې ریاست مور وي ریاست سلوک مور غوره کوي او کله ریاست بنځایا مور جوړه شي کله ریاست بچیو کې فرق شروع کی ناانصافي شروع کی نو مولا علی کولنا څه ظلم نظام چلیږي ناانصافي نظام نه چلیږي نو زه هغو ته دا پیغام ورکوم چې ته ما ته او هغې ته په یو نظیر ګوره زه به تا عزت کوم ته ما ته او بل ما رور ته ښه فرق کوې ناانصافي کوې سلوک برابر نه کوې ته هغې غلې زیات سایډ وایې اور ما دیوال سره لګوې نو دې جواب به انشاءالله تا ته ما عوام په اتم باندې درکوي تا تحریک انصاف ما پاټی ماته کړه لیډر دې ما وله جیل کې ده لیډر دننه پروت ده
مشران متتر بتر دي پاٹے مشر کشر متتر بتر دا څوک تیرا منه په پریس کانفرنس بوتلو چانا دی ویڈیو کا څوک دی اوچت کو اور چا منه انٹرویور کو څوک دی جیل کی بند کو څوک منه FIR کٹ کے څوک جیل کی بندے نو زتا تا دا خبر کوم ستا ما منه 22 FIR کٹ کړي دي تا ما منه 22 FIR کٹ کړي ما منه تا 78 دفعه لګولي ما منه تا بغاوت مقدمه کړي ما منه تا هر یو حربا استعمال کړي زه بنو جیل کې 13 دن 6 مہینوں کې بند کړی وم تا ما سره جیل کې کړي زه غانه شم بیانوي دلته نه تا شهریار څلور میاشتې پنجاب مختلف جیلونو کې بند کړی تا شهریار کور ولا کوم تکار کړو هغه کور ولا سره هغه دلته نه بیانېږي تا ما مور سره چې چا عمر 65-68 سال لا هغه بې عزتي تا ما کور کې کړې وه تا ما مشران اوچت کړی حافظ قرآن دا هغه سیاست سره څو تا ما ته تکلیف راکولو تا حوالات اور جیل کې بند کړی تو روز ما په کور رخیږي ما دیوار ما چادر و چار دیواری تقدس اور عزت پر عمل کرے تو روز ما کارکن اوچتے تو روز ما کارکن تا تنے نا SHO فون کری ستا تنے تراشا نو دا پولیس تن دا پیغام ورکوم سا درسم و انشاءاللہ ورکرانو سرا با درسم پانم و درسم میری جان اور ماں لیڈر عمران خان سرا شہریار سرا سو کو ٹول ماں نو چانا بدلا نخلو بدلے خستو مولا سرا والی کے انشاءاللہ ستا ماں ورکر سرا چکے تا ماں ورکر ماں سپنگیرہ بیزتا کہے تا مازوان ڈرے تا مازوان منه FIR کٹ گئے تا مازوان پس ٹیلیفون کئے ساغی تا دا خبرہ کئے ستا تانے تراشا انشاءاللہ تحریک انصاف اقتدار در روان دا اقتدار تحریک انصاف دا اقتدار دے عمران خان دا وزیر اعظم دے عمران خان جڑے انشاءاللہ زبطہ 10 علاج کوم 10 علاج میں نے قوم سے ورکر بتا نفر دم کا خیر بھی